نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 142 آغاز کو د دویمې سپارې د لفظي ترجمه او د مختصر تفسیر د رب العالمین په خصوصي فضل کرم او احسان سره خلاصه د رکوع پس د هغې نه لفظي ترجمه. په دې رکوع کې مسله د بدلیدو د قبلې بیان شوې ده، عظمت د قبلې بیان شوې ده او عظمت د امت بیان شوې ده او د یهود او نصارو د مسلمانانو سره ضد او عناد او د هغوی د قبلې د عظمت نه انکار کول هغه بیان شوی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مکة المکرمه کې به کله چې به منځ کوو نو حجر اسود او رکن یمنی منځ کې به ولاړو، چهره مبارک به بیت الله شریف ته او بیت المقدس طرف ته، یعنی په یو حالات کې دواړو طرف ته مخ کول د ممکنو. په دې طریقه به د الله تعالی عبادت او بندگی کول. کله چې هجرت وشو د مکة المکرمه نه مدینه المنوره ته نو هغه ځای کې دواړو طرف ته په یو وخت کې چهره ګرځول هغه ممکن نو. د الله په حکم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو 14 یا 19 میاشتې بیت المقدس طرف ته مونځ وکړو. د الله په حکم باندې دغه قبله بدل شو او د مسلمانانو قبله هغه مسجد حرام وګرځیدو او دا د اخیری امت نخه هم ده او د اخیری پیغمبر علامه او نخه هم ده چې هغوی به اخیرنۍ قبله هغه بیت الله وي. دواړه قبلو ته به دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځ کوي. دا د هغوی په کتابونو کې لیکل شوی، خو چون کې چې کله مسجد حرام قبله وګرځیدا نو هغوی اعتراضات شروع کړه. نو د هغوی د اعتراضاتو جواب دی چې بیت المقدس ته منځ کول د الله په حکم، بیت الله شریف ته منځ او هغه قبله ګرځیدل دا هم د الله په حکم دی. نو په دې باندې اعتراض کول دا د کم عقلانو کار دی. سيقول السفهاء زردا چې وبوایي السفهاء کم عقلان، مراد د دینا هغه کسان دي چې اعتراض کوي فعمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو بالخصوص په مسله د تحویل د قبله. من الناس دخلقنا ذلت تهغیتا اشاره ده، ما واللهم سشی وګرځول دی مؤمنان لرا عن قبلتهم التي د قبله د دوی حغنا کانو علیها چې او دوی په هغې باندې یعنی هغې ته مخ کوونکي په حالات د منځ کې. قل ورته ووایه اے حبیب صلی الله علیه وسلم لله المشرق، خاص الله لره د مشرق یعنی طرف دراختلو د نور، والمغرب او مغرب یعنی طرف د پریوتو د نور. او عبادت هغه د الله کیږي، عبادت نه د بیت المقدس ته او نه د بیت الله دی، بلکې عبادت د الله دی. د الله د طرف نه چې کوم حکم راشي هغه مطابق هغه عبادت د الله په دربار کې قابل قبول. یهدی خودن کوي من یشا چال رچی خوخشی الى صراط مستقیم لار نیغتا. وکذالک او دغرنگی جعلناکم گرزولی من تاسو لرا اے امت د محمد صلی الله علیه وسلم امتا وسطا دلغورا انصاف کون کی دی امت فضیلت بیان شوه دی. لتکونو شهداء علی الناس دی د پارا چې شي تاسو گواهان علی الناس په خلق باندې او دا گواهی په دنیا او آخرت دواړو کې د الله په دربار کې قابل قبول. ويكون الرسول علیکم او شی الرسول نمراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دے علیکم پتاسو باندې شهیدن گواه، لکه دا امت بعد انبیو په حق گواهی ورکی.
او بیا به دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت په حق کې گواہی ورکي چې زما د امت گواہی بالکل ټیک. حکمت د تحویل د قبله بیانې. وما جعلنا القبلة التي او ندا مقرر کړي من قبله هغه طرف تا كنت عليها چې ته وی په هغه باندې الا مگر لنعلم دید پارا چخکارکم الله تخوسم علم دی من یتبع الرسول سوک تابداری کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ممن دهغ چانا ينقلبو چې ګرځي علی عقبیه په پوند خپلو کنایه ده د مرتد کېدونه چې څوک د الله د رسول اطاعت کوي او څوک مرتد کیږي. و ان كانت لكبيره او یقینا دا ګرځیدل قبله طرف ته لكبيره خامخا ګران دي الا على الذين مگر ګران ندي په هغه کسانو باندې هد الله چې الله ورته هدایت کړي مضبوط وي په ایمان کې. بیا چې کوم کسانو دغه بیت المقدس طرف ته منځونه کړی دي د هغوی د منځونو څه حکم دی او که دغه حالات کې څوک د دنیا نه تللی نو د هغوی ایمان څه حال دی نو بالکل د هغوی منځونه قابل قبول دي د هغوی ایمان قابل قبول دی ځکه چې دغه د الله په حکم باندې. وما كان الله او ندی الله تعالی ليضيع ایمانکم دې د پاره چې برباد کړي ایمانکم ایمان ستاسو منځونه ستاسو. امام بخاری وی د دینه مراد منځونه دي. ان الله یقینا الله بالناس بخلق باندې لرؤوف الرحیم خامخام مهربان او بخون کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو خداوا چې د مسلمانانو قبله بیت الله شریف وګرځي او دا د اخیری پیغمبر علامه ده او د اخیری امت نخه ده. قد یقینا نرا وینو من تقلبا گرزول وجهک د مخستا فی السماء فترف د اسمان وجهک چهره ته ویل کیږي مراد د دین نظر دی. فلنولینک فزخامخ یقینا وبگرزو تعالی قبلتا داس قبلتا ترضاها اتبا پری رازی وی یعنی کومه چې ستا خوخه ده وعده ور سره وشو وس حکم راغی د تحویل د قبله. فولی پس وګرزوا وجهک مخبل شطر المسجد الحرام پترب د جمعات عزتمن شطر بمانا د طرف. وحيث ما كنتم او چرتا چی تاسو ومخدز مکه کوم ځکه تاسو نو حکم د ټول امت د پاره داده. فولو پس وګرزوي ومنځ کی وجوهکم مخنخ بل شطره پترب دغه کور عزتمن کچرتا دغه کی وی نو هغه ته مخ ګرځول دا فرض او کچرتا بهر وو نو بیا هغه طرف ته. وان الذين یقینا هغه کسان اوتل الكتاب چې ورکړی شوی دی کتاب یهود اور نصارا لا يعلمون خامخا پوهیږي انه الحق یقینا دا ګرځیدل د قبله دا حق دی من ربهم د طرفا د رب د دوینا ذکر دوی په کتابونو کې ذکر دي. وما الله بغافل او ندی الله به خبر عما ده عملنا يعملون چې دوی کوي. ولئن اتيت الذين كچر راتلل وکړه تا هغه کسانو ته اوتل کتاب چې ورکړې شوی دی کتاب اهل کتاب بكل آیت پهر نخسرا پهر دلیل سرا او پهر حجت سرا ما تبعو قبلتک تابدار نکوی د قبله استا نمن استا قبله د وجه د زید او عناد. وما انت بتابع او نیت تابداری کونکه قبلتهم د قبله د دوی زکه چې دغه د الله حکم نه دی. وما بعضهم بتابع او ندی بعضی د دوینا تابعداری کوونکی قبلت بعض د قبله د بعضو. دغه يهود او نصارا په خپل مینځ کې هم
د یو بل مخالفت کوي په مسله د قبله کې. بیت الصخر د بیت المقدس نه دغه قبله يهودو ګرځولې و او ولادت زید ولادت د حضرت عیسی علیه السلام دغه قبله نصارو ګرځولې و. ولئن اتبعتو کچری تابعداري وکړتا خطاب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا مراد تی امت تے اہواءہم دا خواہشاتو ددوی من بعد ما جاءک پس دا حقنا چراغ تا من العلم علم دا قرآن دغه وس قبله ګرځول دغه طرف ته منځ کول دا خواہشاتو پسیت للی انکا یقینا تبا اذا لمن الظالمین خامخا یہ په دغه وخت کې د نقصان کوونکو نا صداقت رسول الله بیانی الذين هغه کسان آتیناهم الكتاب چې ورکړه دې موږ دوی ته کتاب تورات او انجیل يعرفونه فی جنید دوی دغه پیغمبر لرا چې دا پیغمبر حق اور سچ دی دا حکم د تحویل د قبله دا حق اور سچ دی کما يعرفون ابناءهم لک څنګه چې په جنې دوی زامن خپل لرا وان فريقا منهم اور یقینا یودلا د دوی لا یکتمون الحق او خامخا پټوي حق لرا وهم يعلمون او دوی پوهیږي الحق دا حق دی یعنی بدلیدل د قبله من ربک د طرفا د ربستانا فلا تکونن من الممترین پس هچری مکی گئی تاسو د شکون کنا